بیا دعا وکړو استغفر الله ربي من كل ذنب اللهم دعا وکړئ دا سوره ملګري دې ځای ته راغلي دي یا په دې دوره تفسیر کې شرکت کړی دی د دې مرکز سره خپل تعلق او رابطه مضبوطه کړې ده الله د هغې ټولو کورونه د خیر او د برکتونو نه ډک کړي د چا چې څه مشکلات او تکلیفونه وي الله دې هغه ټول لرې کړي سوره مسلمانان وروڼه خویندې مشران کشران چې هغه وفات شوي دي د هغوی دپاره دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي حضرت شیخ القرآن زما والده محترمه زما سخر زما ماسیګانې ماماګان نیکان نیاګانې او زما ترونه تندارې زما پپو چې څومره وفات شوي دي خپلوان رشتهداران زما اوښي زما رشتهدار میجر جوهر او نور د هغې ټولو لپاره دعا وکړئ چې الله د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي څومره مسلمانان وروڼه خویندې چې هغه په دې پنځپیر کلي کې یا بهر کلو کې وفات شوي دي دعا وکړئ چې الله د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي زمونږ دا کلی پنځپیر چې د طلباو سره ډېره مینه کوي ډېر خدمت کوي په دې کې غمونه شوي دي خو زمونږ درس شروع او ما ته موقع نه ده میلاو شوې یا درس یا میلمانو ما حاضرین ادا کړې الله یې د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي د عبدالحق استاذ بچې هغه وفات شوی په څلورم ورځ باندې زه خبر شوم دعا وکړئ چې الله د هغې مغفرت نصیب کړي او الله هغه جهان ښایسته کړي څومره ملګري مسلمانان وروڼه خویندې چې بیماران دي دعا وکړئ چې الله ورله شفا کامله ورکړي الله ورله صحت کامله ورکړي څومره جیلونو کې مسلمانان بې جرمه بې ګناه پراته دي دعا وکړئ چې الله هغوی خپلو کورونو ته په خیر خیریت باندې راولي او الله د هغوی حفاظت وکړي په د چا دشمنۍ او تربګنۍ دي دعا وکړئ چې الله هغه دشمنۍ ختم کړي او الله هغه په دوستۍ باندې بدلې کړي دا مراکز او دا مدارس چې دا د قرآن او د سنت د خدمت دپاره مرکزونه دي الله دې دا آباد لري او الله دې په ټولو مدارسو کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي د حضرت شیخ القرآن مشران شاګردان چې هغه ژوندي دي الله دې د هغوی په عمر کې ډېر خیر او برکتونه واچوي او الله دې هغوی له صحت کامله ورکړي شیخ عبدالجبار صاحب اوږی خطیب صاحب او نور مشران زما استاذ مولانا عبدالحلیم صاحب الله دې د هغوی عمرونو کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي څوک وفات شوي دي الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي زما استادان مولانا عبدالکبیر صاحب مولانا عبدالرحمن صاحب او باچا صاحب سرکار بابا مولانا غلام حبیب صاحب قاضی شمس الدین صاحب الله دې د هغوی ټولو جنت الفردوس نصیب کړي زما بچه یمان شهید د هغه لپاره دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او الله هغه جهان ښایسته کړي چاته چې غمونه او تکلیفونه رسېدلي الله دې هغوی په زړونو باندې پټای ولګوي دا مرکز دی الله همیشه دپاره آباد لري او الله د دې ځای نه د قرآن او د سنت دا چینې نه ختموي الله دې زمونږ خاندان نه دا علمي رونق او دا علمي خوشحالۍ نه وباسي الله دې زمونږ نارینه او زنانه د قرآن خادمان وګرځوي الله دې زمونږ ټول کور اهل عیال وروڼه خویندې د هغوی بچي الله دې په ټولو باندې ورحمېږي او الله دې ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړي الله دې زمونږ ټول هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږ رب دې زمونږ نه رضا شي هغه کوم ملګري چې تکلیف کړی راغلي دي الله تا ته د هغوی ضرورتونه معلوم دي د هغوی ضرورتونه پوره کړي او الله په موږ بیا دغسې بهارونه او خوشحاله راولي چې دا د قرآن درسونه یو موږ پکې شرکت وکړو الله زمونږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی الله مسلمانان چې کوم ځای کې مظلومان دي کمزوري دي الله د هغوی امداد وکړي الله فلسطین کې مسلمانانو باندې ظلم کیږي الله ته د هغوی نصرت وکړي د هغوی امداد وکړي
الله مسلمانانو کې غیرت پیدا کی چې دغه مرسته او ملګرتیا وکړي الله مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کی الله د مسلمانانو ملکونو کې خصوصا په پاکستان کې امن او خوشحالي راولي او الله دې درسونو الله دې مدارس له نورم ترقی ورکړي الله زمونږ هغه اعمال سرګم کې چې موږ د قیامت کې شرمنده نه یو الله زمونږ هغه اعمال سرګم کې چې ته پرانه رضا شي او زمونږ د نجات ذریعہ وګرځي الله زمونږ د دې درسونو اجرونه او ثوابونه زما والدینو تورسه چې زمون تربیت کړي او الله دا غي قبرونه منور کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.